شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ وویل چې د خط استوا نه د قطب شمالي پورې څومره عرض البلد دي او د خط استوا نه د قطب جنوبي پورې څومره ٹھیک شو نه دا نو اوس د خط استوا نه ایک عرض البلد دا دوی څنګه مقرر کړی موږ په 34 یو نو دی څنګه دی چې سترګې پټې کړي د ړانده د لاس غرګې غورځولی چې کوم ځای غرګې لګېدلی دی چې وایي چې دا پلانکي عرض البلد دی یا څه خسڼی مسڼی ویشتی دی چې اشیا کوم رارسېدلی دی چې وایي چې د دې دا شو داسې خو نه ده یو خاص قانون تحت دا تقسیم کړی قانون دا دی مثال دا به دا قره ٹھیک شو نه دا خو په بورډ باندې ونیسي هغه دایره جوړېږي خو نور به یې فرض کوئ هغه قره نه په دې قره کې دننه یو سنټر دی که نه یو منځ دی که نه هغې باندې داسې دا خط راغلی دی نو هغې ته څه وایو خط استوا ٹھیک شو نه اوس زمونږ علاقه مثال په طور موږ په دې ځای او زمونږ 34 عرض البلد 34.5 دا 34 چې موږ څنګه راغلو ټیک شو دا ما وایي چې دا خو موږ نه په توک نه دی راکړی نه یې په خسڼي راکړی نه چې د نور څه طریقه باندې د دې لپاره یو خاص قانون دی د هغې قانون تحت هغه د تقسیم د عرض البلد هغه داسې چې د دې زمونږ دا 34.5 عرض البلد دی دا ټول داسې تللی دی ټول په 34 باندې دی د دې ځای نه هغه د ځمکې هغې مرکز ته یې یو سوری کړی د مثال په طور مونږ په دې دا خط استوا ده او مونږ په دې ځای باندې یو پاکستان څه شو داسې هایدې دا پاکستان ٹھیک شو نه خط سرطان هایدې دا خط سرطان دی دا خط استوا ده موږ دلته یو که نه مثال دا ٹھیک شو نه داسې کړي دي چې د دې ځای نه یې داسې یو نیغ خط فرض کړی دی او راغلی دی سیده هغې مرکز د ځمکې بلکل هغې سنټر لاندې داسې تللی دی لاندې پوه شوې بیا د دې د خط استوا څه نه په دې ځای موږ خط استوا کټ کړې ده که نه دا زموږ طول البلد دی اوس به د دې پسې دې باس کوو بیا په دې ځای باندې د دې ځای نه چې د مرکز له راغلي دي ټیک شو د دې زمونږ د دې عرض البلد نه سیده د ځمکې مرکز ته راغلي دي که نه او په هغې مرکز خو بیا دلته خط استوا هم جوړه ده که نه ټیک ده نو چې د ځمکې هغې مرکز ته تللي دي نو چې د مرکز او د دې ځای کومه زاویه جوړه شوې هغه د 34.5 دي بي دلته کېښودل دا که داسې الو پیاز وي او چې هغه سړی به چاقو کټ کړي بیا به ښه پوه شي ټیک شو نه لکه شته که راوړې راوړه ورسه پیاز راوړه چاقو ورسره راوړه ګوره دا علاقه ده زمونږ نو په د دې نه داسې په ښکته باندې تللی هغې د ځمکې هغې مرکز ته رسېدلی چې ځمکې مرکز ته رسېدلی نو هغه خو که ته په دې ځای دا کټ کړي هم هغې ته ور رسي که نه نو چې هغه به بدیسي ورغلی او دا بدیسي راغلی نو چې دلته هلته د 34 زاویې جوړه شوې نو ویې ویل چې دا علاقه په 34 ده دا ځای مثال په طور په 30 باندې دی نو د دې ځای نه داسې تلی دی مرکزه پورې هلته د 30 زاویې جوړه شوې چې دا د 30 په دې قسم پوه شو دقه رنګې په دې طرف پورې د دې خط استوا نه هم داسې مرکز ته یو خط یې بوستی او د هغې علاقې نه هم داسې مرکز ته یو خط راوستی نو چې هلته کوم زاویې جوړه شوې ده نو وایي چې دا علاقه په دې عرض البلد ده
نه پوهېږي پوه شوه دې کې راشه وګوره دې نه ګوره دا خط استوا ده په صفر ٹھیک شو نه دا 30 دی یہ صفر دا یې 12 30 اور 45 42 اور 60 او دشي په بره تللی دی که نه نو دا مثال په تور 30 دی د دې مطلب دا دی د دې ځای نه د ځمکې د منځ ته ورغلی دی یو خط نیغ او داسې د دې صفر نوم منځ ته تللی دی ده که نه نو هلته د 30 زاویې جوړه شوې وایي ویل چې دا علاقه به 30 حرکت بلد دې دقه ٹھیک شو په دې کتاب کې تصویر کومه صفحه باندې په 49 صفحه اینې یو دا خط استوا شو دا مثال ته په کم یو باندې دا ځای نه دي یو نیغ خط بوسه خط استوا ده دا خط استوا نه راوستل چې اغیل ته د سور زاویه جوړېده جوړې دا په دې باندې ګوره داسې ٹھیک شو دا خو بیخي ګول نه دی خو لکه داسې وایي که نه ځمکه مثال دا په دې شي هغه دا په دې خط استوا باندې شي ٹھیک شو نه اوس په دې ځای باندې د دې شي هغه مثال ستا هغه علاقه چې ده که نه دې نو یو دغه کرښه دې هلته یو زاویه جوړه کړې ده که نه ٹھیک شو نه نو دلته چې په ډي کې دی اوس دا ځای دې چې کټ کړي که نه او ډي هلته کې دی نو دغه هلته په مثال په توګه که دا 30 عرض البلد والا علاقه ده که نه هلته به 30 زاویې جوړېږي دا بره مونږ وي هغه خط بارده شمالي و که نه په 66.5 باندې و که نه په هغې باندې داسې کټ کې داسې لاندې د ځمکې هغې منځ ته ور ورسي چې په هغې باندې بیا چې خط استوا باندې که دا ځمکه کټ کړي نو هغې ته را رسي نو چې هغې منځ ته یې ور ورسي نو هلته به د 66.5 هغه زاویې جوړېږي نو وایي ویل چې دا 66.5 عرض البلد یا لیټیچیوډ دی د ځمکه پرې پرې کړې نه ده چې بیا پسې الپي راغستې ده یو ځای کړې ده خو داسې فرض کړي دي پوه شوې که نه نو دغه رنګې د دغې خط استوا نه د قطب جنوبي پورې دا 90 درجې مختلف هغه درجې فرض کړي دي عرض البلد یې فرض کړي دي چې د هغې قطب شمالي پورې په دې قصه پوهېږئ دا خط استوا په صفر عرض البلد وي دا ځکه په صفر ده چې داسې یو کرښه بیا داسې کرښه نو باید صفر ډیګرۍ جوړېږي یو خط دی نو خو صفر جوړېږي که نه هغې خو بل څه نه جوړېږي اوس چې لږ بره شو بیا دا مثال دا په 1 عرض البلد نو چې خط استوا نه داسې تللی دی او بیا د هغې نه داسې تللی دی 1 درجې ډیګري جوړې کړې زاویې جوړه کړې جو ویل چې دا 1 عرض البلد والا علاقه ده پوه شوې په دې قصه ها دا عرض البلد خو په دقه اعتبار باندې راغستی او بیا د دې مرکز د عرض البلد چې د دې هغه سټارټ په موږ د کم ځای نه اخلو ابتدا به یې د کم ځای نه کوو نو هغه یې ورله اتفاقي طور دا خط استوا مقرر کړي ځکه چې د دنیا په مخ چې څومره عرض البلد دي هغه ټولې دایرې دي که نه په هغې ټولو کې دا یوه دایره خط استوا دایره عظیمه ده او نورې ټولې صغیرې دي نو چې دا یو پکې عظیمه ده نو یاره دقه دایره عظیمه دا به ورله مرکز وګرځوو حساب به د دې نه وکړو پوه شوې د دې نه شمال طرف ته حساب کړی او بیا جنوب طرف ته شمال طرف ته 90 او جنوب طرف ته 90 دا په ټولو کې دایره عظیمه ده نو دا یې ورله مرکز ګرځولی دی په دې قصه باندې پوه شو بل وس راشه بل دی طول البلد بل په دې څو کتابونو کې دلته لیکلي تمام العرض ٹھیک شو نه تمام العرض او یا عرض البلد ما دا اسانه اصطلاح ده دوره ګران شی نه دی موږ د خط استوا نه په 34.515 ډیګرۍ پراته یو نو زموږ عرض البلد څه دی 34.515 دا قطب شمالي دا په څو باندې پروت دی 90 ډیګرۍ که نه ٹھیک شو نه
دا 34.5 د 90 نه منفي کتو 90 منفي 34.5 د دې نه 55.4 پاینده دی راځي که نه د دې ځای نه حسابې 34.5 دا زمونږ عرض البلد دی که د دې ځای نه حسابې نو موږ بیا به 55.4 باندې پراته یو دا مو تمام العرض دی دغه مو څه دی تمام یعنې که د هغې قطب نه شمارې نو چې بیا به په 100 درجه راځو د 90 نه بیا شمارې هغه 90 به صفر وګرځي 1 2 3 نو موږ به دلته بیا په 55 باندې یو دغې ته تمام العرض وي او که د خط استوا نه شماره شروع کې نو بیا به دغې ته عرض البلد پوه شوې که نه دومره زیات فرق پکې نشته معمولي خبره ده بل دی طول البلد طول البلد په دې کره‌ی ارض باندې چې کوم شمالن جنوبن دایرې راښکلې شوي دي ته ویلی شمالن جنوبن هغه داسې دا عرض البلد چې دا خو شرقن غربني او زموږ تقسیموي شمالن جنوبن یو حصه شمالي جوړي او بله څه جوړي خو دا عرض البلد دا کرښې چې که نه دا شمالن جنوبن د دې شمال نه شروع شوي او دې جنوب ته رارسېدلي ټولې د دې یو ګوټه شروع شوي دی بل ته رارسېدلي دي یعنې دې ته دوایر د عرض البلد وي دا چې دشي څنګه راغلی نو دشي وګوره دا دشي ته دایرې جوړې کړي موږ ته خو په دې بورډ داسې یو خط ښکاري که نه خو دا په اصل کې دایره ده لکه چې دا داسې راغلی ده بیا داسې واپس په هغې طرف بیا واپس راغلی ده او دا دوایر چې دا ټول دوایر عظیمه وي په دې کې څه غیره نشته پوه شوې که نه که دا ټول یو داسې تللی ده نه بله بې داسې تللی ده دواړه یک یو شان دي ٹھیک شو نه چې یو طرف ته څومره ټن وي نو بل طرف ته هغه دومره ټن وي بیا دومره یو بل نه کېږي دا ټول دوایر عظیمه وي دوایر عظیمه وي او دا په دې کره‌ی ارض باندې شمالن جنوبن پرس کړلی شوي دي شمالن جنوبن به پرس کړلی شوي اوس په عرض البلدو کې خو زمونږ سره یوه دایره عظیمه وه نورې ټولې دایرې صغیرې وې نو مونږ سترګې پټې کړې او ومو ویل چې مرکز دایره عظیمه خط استوا شوه خو په طول البلد کې خو ټولې دایرې عظیمې دي په دې کې خو صغیره نشته په دې کې به مرکز کم ځای ګرځي پوه شوې که نه د دې هغه لږ تاریخي پس منظر دی هغه داسې دلته دی به د ځایونو باندې مخکې پخوا چې کله د مسلمانانو په دې فلکیاتو په هیئت باندې د مسلمانانو هغه هولډ او ماهران د دې ټول مسلمانانو دوی هغه ګرځولی و هغه مرکز د طول البلد جزایر خالدات هغه د دې مراکش دا مراکو یعنی دا پوه شوې به دې سره خواته دا جزایر چې دي نو دا خط دوی هغه ابتدا ګرځولې وه چې د دې نه به طول البلد به د دې نه شروع کړو او نقشې چې څومره جوړې کړې وې نقشو کې به د طول البلد ابتدا د دې ځای نه کوله پوه شوې دغې جزایرو ته اوس ورته هغه کینري آیلینډز وایي که نه خو مخکې به یې دې ته جزایر خالدات وي او د دې نه بعد چې دا سمندر دی که نه دې ته بحر اوقیانوس وایي یا بحر ظلمات ورته هم وایي ٹھیک شو نا علامہ اقبال وی دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ پدې کې دې سمندر کې اسونه ورچولي او یک ماته دا پته وی چې د دې نه اخوا
انسان شته وچه شته آبادي شته نو ما خو هم بیا تلم د دې ځایه پورې هغه اسلام په دغې دوره پورې را رسېدلی او دې ته به د دنیا هغه ابتدا به یې دې ته وي چې د دې نه بس د دنیا د دې ځمکې ابتدا د دې ځای نه کېږي په دې خوا باندې نور څه دریاب شوي لیدلي چا نه وو ټیک شوله دې ته بحر ظلمات یا بحر اوقیانوس ورته وایي ټیک شوله په زرګو کیلومیټره پکې ځه اوبه دي او لاندې 20 او 25 او 30 کیلومیټره ژورې اوبه دي وشوې به بیا داسې چل وشو یو بل یو معیار پکې شته چې هغوی وایي چې د دې طول البلد بنیاد او مرکز دا د مکه مکرمه وګرځولی شي ځکه مکې مکرمې ته په قرآن پاک کې ام القرا وایي څه ورته وایي ام القرا د دې نه علاوه 2-3 نور معیارات هم شته چې هغوی وایي چې د طول البلد دپاره د مرکز موږ دغه علاقه وګرځو ولیکن دغې نورو ته دومره پذیرایي ورته نه ده حاصله دومره شهرت او قبولیت ورته حاصل شوی نه ده ٹھیک شو نا د دې 1884 پورې مرکز د طول البلد 14 جزایر خالدات او بیا په دې 14مه صدۍ چې وه په دې کې چې کله سقوط د سپین وشو سپین دی ٹھیک شو نا په دې باندې طارق بن زیاد رحمت الله علیه دا قبضه کړی وکړ مسلمانانو حکومت 14مه صدۍ کې 1500 د پاسه د سقوط شو دا بیا انګریزانو واغست چې کله یې دا واغستو په دغې وخت کې دوی دا سوچ وکړو چې هندوستان ته ځو ټیک شوله ځکه هندوستان چې دی دا دی پاکستان هندوستان دا ټول علاقې دي که نه دا ټول افغانستان دی پاکستان دی انډیا د دا علاقې پوه شوې پې که نه دوی وي چې دې هند ته ځو ځکه دا هند دا ځمکه چې دا انتها د معدنیاتو نه ډک ده د سرو نه د سپینو نه هر قسمه معدنیاتو نه خدای پاک زموږ د ځمکه ډکه پیدا کړې چې دې علاقې ته ځو خو دې ته داسې مونږ په دې وچه باندې ځو دلته دنیا شی ملکونه راځي د مسلمانانو قتلیون پرېږدي نه پوه شوې په دې وچه باندې نه ځو او دا خو معلومه شوې ده چې دا ځمکه ګول ده نو مونږ په دې طرف روانېږو شي داسې روانېږو اگر چې فاصله به راته ډېره شي ولیکن کله خو به ورسو که نه خو چې ځان هند ته ورسو خو چې په منځ کې دا ملکونه را نه شي چې کوم اسلامي ممالک دي مخې ورنه دغلته من جګړې مګړې شوي او قتل کړي وي باید مقصد کې واړو کامیاب نه شو د دې مراکو د دې ځایونه دوی را روان شو په دې سمندري غاړه باندې او د دغې سړي نوم دوه هغه ګروپونه را روان شو یو د کولمبس په مشرۍ کې او بل د واسکو ډینګاما په مشرۍ کې دا 2 کسان را روان شو دا کولمبس چې و د دې ځای نه چې دی روان شو چې هندوستان ته ځم دی راتلو په دې طرف دی دلته راغلی دی په دې سمندر کې دی داسې راغلی ټیک شو نه چې دلته راغلی دی نو دلته دا هغه دی جمیکا دا ویسټ انډیز دی دا بیا امریکا دا ټوله نارت امریکا نو دا د دغې وخته پورې دریاب شوی نه وه دا هغه تقریبا چې 1545-46 دغه وه په دې کې دې ځای ته رارسېد دا وړې جزیرې دي که نه دا ویسټ انډیز دی د کرکټ دا ټیم چې دی دغه پوه شوې پې که نه دې ځای ته دی رارسېدلی د دقې سره د هغه کریډټ د امریکې د دریاب دقې کولمبس ته دي چې دا کولمبس دریاب کړی دی د دغې سره دا علاقه معلومه کړه اوهو د دنیا مخلوق انسانان پاتې کېږي نورې دنیا ته پته نشته چې دا ځایونه آباد دی دلته خو انسانان شته او د بیا دا اعلان وکړو چې هند مې تلاش کو هند مې وموند پوه شوې په دې خبره پوهېږئ که نه
دویم ګروپ چې و دی خو دلته راغی دلته دیره شو بیا او دا اعلان یې وکړو چې ما هند څه کو تلاش کو د دې ځای نه چې بل هغه واسکو ډی ګاما روان شوی هغه په دې طرف نه دی روان شوی هغه انتها د دې هغه ماهر انسان و هغه د ځان سره نقشه مقشه سیټ کړه هغه وایي چې زه په دې اوبو په دې طرف دسي ځم په دې طرف ځان دسي کوم په دې طرف پوهېږي به که نه چې ځان داسې رسوم داسې اړو بلکل د ټولې دنیا نه را چاپېره کېږم نه دا سړی چې دلته راغلی دی چې دې ځایونو ته دی راورسېد که نه نو د ده سره چې کوم هغه ملاحین وو کشتي باندې دا ډېره لوی ده په زرګو میله فاصله ده پوه شوې بې نو هغوی ورته جواب ورکړو چې موږ سره نور ځو ځکه زموږ خو میاشتې وشو چې روان وي بلې سمندر کې د اوبو نه علاوه بل یو شین په نظر نه دی راغلی نو اخوا څه شته نه په دقې ځای باندې دنیا ختمه ده اخوا ټولې اوبه دي خو لیکن د ده خو یو امید د ده و یو سوچ خپل و ده ورته مینت سنت کړی دی چې یاره ځئ را سره مه واپس کېږئ خو لیکن هغوی منل نه ده داسې چل کړی دی چې ده سره چې څوره به دی راتلو نو نقشې به یې د ځان سره جوړولې د شپې اسمان ورته ښکاري دی ستورو په اعتبار به یې ځان ته نقشه سیټ کوله چې واپس راځم نو چې په دقې نقشه باندې بیا واپس راشم دا هغه نقشې مقشې ټولې راغستې دي شلولې دي او سمندر ته یې ورتاوي کړي او دې ته ویې ځئ بس زه د لار نښې اوس شی خو ده ته یاد و ټول نقشه خو ده ته ټوله یاده وه هغوی ته خو نه وه یاده خو ده ټول ځان سره جوړه کړې او دغه ټول شی وشله او سمندر ته یې ورتاو کړو بس ځئ بس ما له دې کچې غونده کې کښته یې راکړئ تاسو ځئ دوی خو بیا راتلی نه شو په دې سمندر کې به مړه وو په میاشتو په کلونو به پکې روان وو چېرته سر به یې نه معلوم کړی هغوی بیا مجبوره شو او د ده سره په دې طرف روان شو دې ځای ته را رسېدلي دې ته ساوت افریقا کیپ ټاون ورته ویلی کېږي ٹھیک شوه دې کیپ ټاون ته رأس الرجاء الصالح هم ویلی کېږي رأس الرجاء الصالح رجا امید ته ویلی کېږي الایمان بین الخوف والرجاء او رأس بنیاد ته ویلی کېږي او صالح دی نو چې دې ځای له راشي دلته یې وچه موندې ده پوه شوې دا اول ځل دوی وچه ولیدله دا دومره فاصله یې طی کړه دې ته هغه رأس الرجاء الصالح نوم ورکړو چې د دې ځای نه موږ ته یو امید پیدا شو چې یاره وچه شته ټول سمندر نه دی اخوا بلکې وچه هغه شته نو دا دغه کیپ ټاون علاقه وه ټیک ده د دې ځای نه بیا دوی روان شوي تلي دي ان تر هند ته یې ځان رارسولی دې هند ته راغلي پوه شوې خپل میشن کې کامیاب شوي دلته رارسېدلي دې واسکو ډی ګاما بیا داسې چل وکړو چې دا کولمبس په دې ویسټ انډیز کې چې دی هغه پاتې شو ده ته خبر ولېږو چې ته د هندوستان په تلاش راوتی وې زه هم راوتی یم خو تا نه دی موندلی هندوستان ته په بل طرف باندې تلی هندوستان دلته مونږ وموندلو دا هند دی هغه به یې خپله خبره کلک و چې نه دقه هند دی ځکه وایي د هند خلق چې دی نو دا هم تور تور او دغه هم تور خلق دی ټیک شوله نو او ته وایي چې ګوره هند چې دی دا مشرق طرف ته دی دا خو مغرب دی مونږ چې راتلو نو خو تا ته هم پته ده چې مشرق طرف ته زمونږ نه هند دی مونږ مشرق طرف ته به راځو ته خو مغرب طرف ته تللی مغرب ته ویسٹ وایي که نه هغه وایي که هر څه که مشرقي که مغربي خو دا هند دی د ویسټ انډیز ویسټ انډیا مشرقي مغربي هند ورته وایي ویسٹ انډین چې ورته وایي دا ورته هغه کولمبس ورله دا نوم کېښودلی چې دا هند دی اگر چې مشرقي نه دی مشرقي ته ته لاړې خو مغربي خو دی که نه خو مغربي دی که هند ته خو را رسېدلی پوه شوې او واسکو ډی ګاما هغه ځان دې ځایونو ته هند ته بیا راورساوه چې کوم اصل هند و پوهېږي په دې مخکې ورځو کې د ترکو دا صدر چې دی طیب اردوګان د یو تقریر کړی و هغه ویلي چې دا خبره غلطه نه وي کولمبس چې دی نو د امریکا نه ده دریاب کړی چې دلته راغلی
بلکې د کولمبس په تاریخ کې دا لیکلي چې دی کله دی ویسټ انډیز د امریکې په برایزوم کې ده چې دی د امریکې ته چې دی راغی نو ده په تاریخ کې دا لیکلي چې هلته د مسلمانانو عبادتګاه موجوده وه اذان اواز نه ترې راتلو د ده لا پلار نه و پیدا چې دی ته مسلمانان ته ځي نو دا تاریخ یو دروغ لیکلي دي چې کولمبس امریکا دریاب کړی بلکې امریکا پخوا په زمانو صحابو یا تابعینو تبع تابعینو هغې دریاب کړی هغې ورته تللي دي لکه چې دی تللی و جومات پکې دی اسلام ورته رسېدلی دی که نه مسلمانان پکې وو خو تللي دي ورته که لکه چې مسلمانان خو په دې خطه کې نه دي پیدا شوي حضور صلی الله علیه وسلم خو دلته په سعودي کې دې ځای کې راغلی دی خو چې دلته اسلام را رسېدلی خو مسلمان نه رسېدلی دی نو چې دا یو تاریخ دوی د دروغو لیکلی چې کولمبس دریاب کړی بهرحال الله ته نوره پته نه چې څه دي پوه شوې پې نو چې دا امریکا دریاب شوه ټیک شوله نو د هغې 1514 صدۍ نه هغه دا بحث شروع شو چې یاره موږ خو جزایر خالدات مرکز ګرځولی و د طول البلد دپاره او په دې بنیاد مو ګرځولی و چې د دې ځای باندې د دې نه ابتدا د دنیا هم کېږي انتهایي هم کېږي اخوا نور شته دی څه نو اخوا خو اوس وچه شته دی اخوا خو نوره دنیا هم ده چې په دې باندې لږ نظرثاني وکړو او موږ دا خپل دغه څه کړو بدل کړو دغه طول البلد د مرکز یا خو دغه پرېږدو یا دا چې هغه بدل کړو پخوانی نقشې ټولې په دقې جزایر خالدات په بنیاد وې دغې ځای نه به صفر طول البلد شروع کېدلو او نو دغه خو اصل کې چې ایجاد کړی او دغه مطابق چې نقشې جوړې کړې وې ټول البیروني جوړې کړې وې ادریسي جوړې کړې وې ټول مسلمانانو هیئت دانانو جوړې کړې وې او بیا خو د انګریز هغه حکومت او د هغې هغه هولډ پرې راغی ای خو دا هم نه خوښوله چې یاره دا د مسلمان هغه ایجاد کرده سیز مطابق د هغه د هغې دریاب کرده سیز مطابق د موږ نقشې جوړې کړو په دې باندې دوی بیا ډېر شی میټینګونه وکړل آن تر دې چې په 1884 کې جزایر خالدات ختم کړو دا به مرکز دی اوس کم یو وي د هغې دپاره بیا سوچونه فکرونه نو آن تر په دې باندې بیا متفق شول چې په لندن کې برطانیه چې کومه ده په دې کې د دوی یو رصدګاه وه ټیک شوله هغه ابزرویټري کوم دفتر چې و کوم ځای چې و چې د هغې ځای نه به مختلف هغه تجربې مشاهدات به یې کول نو چې په دقې ځای باندې کوم خط تلی دی په دغې ګرین ویچ دا د قصبې د یو کلي نوم دی لندن سره خواته نو چې په دقې زمونږ په دې دفتر باندې چې دا کوم دغه تلی دی په دې رصدګاه باندې چې دا کوم خط تلی دی بس دا به صفر ومنو دې نه یو طرف ته بل طرف ته بیا ټولې دنیا هغه طول البلد خطونه فرض کړو پوه شوې پې دقه هغه یو تاریخي پس منظر او بیا پې جو هغې دغه دستخط یې پې وکړو چې ګرین ویج باندې چې کوم خط تلی دغه به صفر طول البلد وي او د هغې مطابق آینده ټولې نقشې جوړې شوې هغې یو قبولیت یې وموندلو یو هغه په خلقو کې یو ځای وکړو ومنله خلقو نس نه دی دا منسوسي خبره نه ده که چا بدله کړه بل ځای کو چې بل ځای به یې خو لکه موږ به دغه اوس مرکز په دې باندې منو چې زموږ نقشې او ټول هر سره دقې مطابق دي ټیک شوله نو که چېرته بل چا د بل ځای مرکز به ګرځاو نو هم ګرځولی شي ناجایزه پکې نشتي خو فلحال دقه دی ټیک ده نو د عرض البلد ابتدا خو یې کړې ده د خط استوا نه د طول البلد ابتدا د کوم ځای نه کړې د خط ګرینیج نه ټیک شوله بیا زمونږ دا علاقه چې ده مونږ په 72 طول البلد باندې شو په 72 مشرقي طول البلد باندې ګوره دا هغه صفر طول البلد دی د به دې لیکلي دي د 15 دا خطي ګرینیج دی ګوره یې یونایټډ کینګډم ٹھیک شو په دې باندې تللی دی که نه دا هغه صفر طول البلد دی دا صفر د دې نه دشي پسې راځه دا د
شو دا 0 شو، دا 15، دا 30، دا 45، دا 60، دا 75. زمون معیاري طول البلد د ملک د باره چې دی هغه 75 دی. دی په پاکستان باندې تللی پوهېږي به که نه. دا زمونږ هغه معیاري طول البلد دی. د چې هر ملک ته ځان له خپل یو معیاري طول البلد دی ته واغست، د هغې مطابق خپل اوقات سیټ کړل. نو موږ دي چې هغه په طرف د مشرق باندې په 75 طول البلد پراته، څوک دې په مغرب باندې دي چې بیا پوه شوې به که نه. نو خو دغه ګرین ویج دغه ورله ابتدا وګرځوله. دې کتاب ته ګوره لږ ښه په دې کې دي گرینیج یا گرین ویج انگلستان کے شہر لندن کے جنوب مشرق میں دریائے ٹیمز کے کنارے واقع ایک شہری قصبہ کا نام گرینیج ہے. یہ لندن سے 9 میل کے فاصلے پر ہے اور یہاں سب سے بڑی شاہی رصدگاہ اور آبزرویٹری ہے. اس میں باغ کے اندر ایک نشان لگا ہوا ہے. اسے 1884 کے بعد عالمی سطح پر طول البلد کا مبدا ابتدائی دینا شروع، ٹھیک ہے، یعنی 0 درجہ طول البلد تسلیم کر لیا گیا ہے. عربوں کے زمانے سے لے کر 1884 تک 0 درجہ کا خط جزائر خالدات سے گزرتا تھا، جن کو آج کل کینری آئی لینڈ کہا جاتا ہے. لیکن 1884 میں واشنگٹن میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں جزائر خالدات سے تقریباً 24 درجے مشرق میں گرین وچ کو مرکز مان کر 0 درجہ کا خط اسی کو تسلیم کر لیا گیا. الادریسی اور البیرونی کے بنائے ہوئے نقشے جزائر خالدات کو 0 مان کر بنائے گئے تھے. پوهیږي به که نه. او دغه جزائر خالدات نه دا خوا بیا چې کوم سمندر دی مارته هغه شعر مې راته ووایي که نه، وایي دشت تو دشت ہے صحرا بھی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. شیرون دی پر مالک دی. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. ٹھیک چلا. اور بیا بس دے بحر ظلم دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. چلو دقه خبره ده. بل مسئلہ آغا عالمی خط تاریخ. عالمی خط تاریخ وقت ہوتا کوئی ہاں بڑی اڈاری کو ہاں. عالمی خط تاریخ یا انٹرنیشنل ڈیٹ لائن بین الاقوامی خط تاریخ اس تصوراتی اور تخیلاتی خط کا نام ہے جو کرۂ ارض پر شمالاً جنوباً خط گرین وچ سے 180 ڈگری طول البلد پر بحر الکاہل کے بیچوں بیچ تسلیم کیا گیا ہے. کرۂ ارض کے نقشے پر سام کی طرح بلکاتا ہوا یہ خط اس طریقہ سے گزارا گیا ہے کہ یہ خط کسی بھی ملک کی سرحدات کو قطع نہ کرے، جیسا کہ نقشہ سے ظاہر ہے. اس خط کو خط تاریخ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس خط سے نئی تاریخ اور نئے دن کی ابتدا ہوتی ہے. بین الاقوامی خط تاریخ ترجمے تو حضورت نشتا گنا. بین الاقوامی خط تاریخ IDL یعنی انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کا مسئلہ سب سے پہلے اس وقت پیش آیا جب ایک خلائی تحقیقاتی مشن جس کو میگلن مشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے 1522 تا 1522 میں زمین کے گرد چکر لگانے کے بعد اس بات کا سامنا کرنا پڑا کہ جب انہوں نے ماہرین کے سامنے اپنی تحقیقات کی روشنی میں جس دن اور تاریخ کی تعین کی تو انہوں نے ان سے اختلاف کیا. تاقیصہ دسی وکنا یو خلائی مشن و میگلن مشن یعنی سے کسانو اغی خلاتا مختلف راکټونو پس سیزونو کې ور وختل. ٹھیک شو نو بیا چې کله واپس راغلل نو هغوی ته یې وویل چې په پلان کې تاریخ مونږ دغې ځای کې پلان کې تاریخ دې ځای کې یا مثال چې کوم هغه راکټ سه غورځولي وو وی چې دی په پلان کې تاریخ په دغه ځای کې او پلان کې په دې ځای کې لاندې چې کوم خلقو ته خپله کارګزاري وروله
هغوی ورسره اختلاف وکړو بلکل دروغ وایه خدای بې بنیاد وباسه ټیک شوله ځکه تاسو چې کوم تاریخ وایي په هغه تاریخ تاسو بره نه وایي په هغه تاریخ تاسو په بل ځای کې وایي په تاریخ کې د دوی د یو بل سره مسله راتله ټیک شوله دا بحث د دوی په دې تاریخ باندې بیا ښه ډېر شو او بیا دوی خپل یو هغه مذهبي مشر چې د دغې عیسایانو پوپ ورته وي غالبا که نه د عیسایانو نو هغه ته یې فیصله وکړه دا انګریزان او دا نور ټول څومره خلق مذهبونو والا چې دي دوی د خپلو مذهبي مشرانو انتها قدردانه وي خپل مذهبي مشر ډېر زیات قدر کوي بغیر زموږ د مسلمانانو نه چې د ټولو نه زیات کنزل پکې عالم ته کېږي چې څومره نیک عمله سړی دی او پوه سړی دی په دین د ټولو نه زیات بد اراده هغه ته ویلی کېږي حالانکه هغوی د خپل مذهبي مشر انتهایي زیات احترام کوي چې د دغې ساینسدانانو دا اختلاف راغی نو پوپ لی مسله وکړه چې یاره تی راله حل که بس چې تاسو ویلو بسم الله په هغې باندې نعمل خو هغه هم دا مسله حل نه شوه چې کله په 1884 کې حالانکه دا حل کېدلی شو دومره ګرانه نه وه ولیکن حل نه شوه چې په 1884 کې کله هغه 0 درجه طول البلد دا ګرینویچ مقرر شو د خط هغه خبره ورسره ختمه شوه د هغې تاریخي خط هغه مسله ورسره ختمه داسې وویل چې په دې ځمکې په مخ باندې یو داسې خط چې راغلی چې هغه وچه نه کراس کوي هغه خط دا به خط تاریخ یا هغه عالمي خط تاریخ به دقې ته ووایو او د خدای په قدرت دا چې دغه خط چې و دا د دې ګرینویچ ته بلکل مخامخ و ګرینویچ په 0 باندې و هغه په 180 ټیک شو نه ته په دې ګلوب باندې ګوره د دې سر نه دې سر ته راځه په دې ټوله دنیا داسې ځای به تا ته په دې کې میلاو نه شي چې هلته ته د اوبو نه شروع شي په اوبو باندې خبره ختمه شي بلکې خامخا وجه و پکې کراس کې نو په دې کې وکړه چې داسې ځای پکې نشته چې هلته موږ تش په اوبو لاړ شو نو بیا به وګورو چې په کوم ځای کې لږه وچه راځي نو هغه ځای به مقرر پوه شوې بې بیا چې معلوماو چې د دې ګرین ویچ دا ګرین ویچ دی که نه دا ټیک شو نه دې ته چې مخامخ په 180 باندې دا کم خط دی دا یو دی تاسو کوم وینئ دا وینئ دا بالکل مخامخ دی ګرین ویچ ته مخامخ دا اوس داسې خط و چې نورو ځایونو کې چې ګورئ په بل ځای کې وچه ډېره کراس کوي او په دې ځای کې چې وه نو هغه وچه ډېره لږه وه د یو سر نه د قطب شمالي نه قطب جنوبي پورې به خط راکاږي او وچه پکې ډېره معمولي راتله د هغې به علاج وکړو د هغې وچې نه په کراس باندې شول خو دا ځای یې مقرر کړو ټیک ده نو په دې کې بیا وي دې طول البلد د خط ته هغه خط تاریخ وي عالمي خط تاریخ اوس دا هم څه نه څه وچه کراس کوي که نه نو په هغې کې داسې وکړل چې دا به داسې بوزو دا خط داسې به یې پرس کړو چې وچه پکې را نه شي وچه پکې ولې را نه شي د هغې هغه مسله ته وایم چې څه نقصان دی پکې بیا دا یې داسې راوست لکه په کار دا و چې دا دې داسې نیغ راوستی وی که نه خو دلته پکې ځای په ځای وچه کراس کېږي دلته پکې کراس کېږي دلته پکې کراس کېږي دا یې داسې راوست داسې دلته بیا کټ کړی دی یعنې داسې بیا راوستی دلته بیا دلته پکې بیا پوه شوې داسې دا دې وران کړي په دې کې څه پوه شو ستاسو په دې کتاب کې مو ورکړی دی
نه دغه باندې دلته ورکړی دومره پاک تصویر نه دی خو دی تاسو چېرته په نیټ باندې وګورئ نو بیا به ته بیا ښه صفا میلاو شي دې خط ته چې دا بالکل د ګرینویچ 180 ډګرۍ باندې پروت دی دی خوا دقې ته هغه عالمي خط تاریخ وي ټیک ده نو په دې کې چې وچه پکې را نه شي دا ځکه چې بیا به چې په کومه وچه دا تیر شو لکه په دې وچه علاقه تیر شو نو په دې کې به په دې ځای کې به د څلورمې ورځې دلته به د اتوار ورځي دلته به 1 تاریخ دلته به 30 تاریخ دلته به 2 تاریخ دلته به 1 تاریخ په یو کلي کې په یو کور کې به هم داسې د چا کور په دې ځای باندې چې کور جوړ کړی نو په منډو کې به 1 تاریخ په غولي کې به هغه 2 تاریخ یا به منډو کې به د اتوار ورځ یا په غولي کې به د څلورمې ورځ پوهېږي پې که نه جی په دغې بنیاد باندې دوی دا کوشش وکړو چې یاره دا په وچه باندې دا خط تیر نه شي بلکې چې دا په څه باندې تیر شي په اوبو باندې تیر شي ټیک شوله اوس په دې کې عالمي طور به تاریخ په دقې بدلو یو خو مقامي تاریخ بدلیدل دي نو مقامي چې کله د شپې زموږ 12 بجې شي نو تاریخ به بدل شي خو عالمي تاریخ چې بدلیږي نو دا به د دې خط مطابق بدلیږي نو چې کله ملکونه د یو بل سره سم معاهدې کوي که نه نو هغوی یو عالمي وخت دی ټیم دی او یو عالمي تاریخ دی نو هغه چې مثال په طور پاکستان او جاپان د یو بل سره سم معاهده وکړه د دې لیکي بیا که نه لاندې ورته صدران او وزیر اعظمان ورته دسخط یې وکړي نو په هغې کې داسې نه لیکي چې مثال په پلانکي تاریخ او دلته یو ټیم ته وکړه لکه په باندې 4 بجې دي 4:15 داسې نه لیکي بلکې عالمي وخت لیکي او عالمي تاریخ لیکي انټرنیشنل ټایم لیکي او انټرنیشنل ډیټ لیکي کوئی اگر معاهده د پاکستان کې شوی یا په جاپان کې شوی نه د پاکستان ټایم او نه د جاپان ټایم بلکې انټرنیشنل ټایم پوه شوې پې نو په تمام دنیا کې په یو سیکنډ کې صرف په ټوله دنیا کې یو تاریخ وي علاوه د دې نه په دې نور په 24 یو سیکنډ کم 24 غنټو کې په ټوله دنیا کې 2 ورځې یو 2 تاریخ 2 ورځې یو صحیح 2 تاریخ هغه داسې چې ګوره دا انټرنیشنل ډیټ لاین دی که نه دې خوا ما طرف ته تاسو ته به زور نه ښکاري دا د دې ته مخامخ دا ګرین ویچ دی که نه ٹھیک شو نو چې دلته اوس تکه سره غرمه ده که نه او دلته څه دی د شپې 12 بجې دي دلته د غرمې 12 بجې ده دلته د شپې 12 بجې دي نو چې کله دا بالکل داسې پیکس شو ٹھیک شو نه چې بالکل هغه پیک ټایم د شپې راغی هغه منځ راغی نو دلته عالمي تاریخ بدل شو په دې خط باندې څه شو عالمي تاریخ بدل شو ٹھیک ده اوس دا داسې ځي نو چې داسې ځي چې داسې لاړ ګوره دی ته بل مارکر څه شو اوس په دې ځای باندې 12 بجې شوې نو تاریخ بدل شو د شپې که نه اوس په دې ځای هم د شپې 12 بجې شوې که نه که نور دلته دې ته مخامخ مثال دا ته نور پرس کې دې ته نور مخامخ دلته دی نو دلته هم 12 بجې شوې دلته هم تاریخ په دې علاقه باندې ګوره اوس 3 تاریخ دی په دې علاقه څه دی 3 تاریخ نو په رو باندې تاریخ بدلیږي د یوې علاقې د شپې 12 بجې کېږي یو تاریخ یې بدلیږي په دې ټول علاقه اوس 3 تاریخ دی او په دې ټول علاقه 2 تاریخ دی که دا وچه وې نو چې تا یو خپلې په یو طرف یو بله خپلې په بل طرف یو خپلې د څلورمې په ورځ وه بله به د اتوار په ورځ وه یو به په یو تاریخ کې وه بله به بله تاریخ کې وه دا یې ټوله په اوبو باندې ځکه راوستی نو چې ګوره د چا هغه نور دی په دې ځای لګي دلته سره غرمه ده او دلته د شپې 12 بجې دي نو چې په چا باندې د شپې هغه 12 بجې کېږي ټایم هغه منځ راځي نو د هغې تاریخ بدلیږي 3 تاریخ کېږي هلته 2 پاتې کېږي ها د دې خط نه په دې خوا څه شی دی د دې نه په دې خوا نو دلته 3 کېږي ځي په ټوله دنیا کې وګوره دلته 2 تاریخ به دی 3 تاریخ دی
دا دې زیږي پرور چې دې ځای له بیا راورسي په دې اخري سیکنډ کې په ټوله دنیا 3 تاریخ نو چې د دې خط نه دا خط څنګه کراس شي دې خوا 4 تاریخ شي او خوا 3 پاتې شي بیا دې 4 4 4 پرورو په دې باندې 4 کېږي دې نه خوا اوس 3 دی دې خوا څه دی 4 دی چې زی 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 بیا چې دې ځای له راورسي په دې اخري سیکنډ دلته 4 تاریخ شو ٹھیک شو نه نو چې څنګه د دغه خط نه د انور معمولی چې دی خوا شو ٹھیک شو نه اصل کې زموږ دی خوا دي شي خو په ظاهره کې خودي شي ښکار جنور دی خوا شو کنه نو چې د انور څنګه دی خوا شو نو دی خوا 12 بجې شوې کنه شپې نو دی خوا 5 تاریخ شو او د دې خط نه اخوا 4 پاتې جی 5 5 5 5 5 اخوا یو طرف ته ورځي خوا ټول 4 دی چې راځي چې دې ځله بیا راوځي چې بیا ټول نو په یو منټ یا یو سیکنډ کې صرف هغه په ټوله دنیا کې هغه یو تاریخ او یو ورځي او باقي ټول ټیمونو کې په دنیا کې 2 ورځې او 2 تاریخونه په دې خبره پوه شو ٹھیک شو نو د دې دپاره چې یاره په کور کې جنګ جوړ نشي په یو علاقه کې د 2 ورونو د یو بل سره جنګ جوړ نشي یو سړی په خپله ځان سره کنفیوز نشي نو دا خط د انټرنیشنل ډیټ لاین چې کوم دی دا ټول په اوبو کې راښکلی دی په وجه باندې نه دی راښکلی ټیک شو نه په اوبو کې خو څوک نشي ودرېدی که نه که څوک پکې ودرېږي چې بیا ځان سره به بد کوي په دې قصه پوه شوه بس دقه په دې کې دا ټول دغه ذکر کړي دویم دی لیپ کا سال د لیپ سال هغه دې کال ته وایي که نه دا بس په بیا وګوښه ټیک شوله دا وروستو چې د ځمکې هغه ګردش ووایو که نه چې دا ځمکه د دې نور نه محوري حرکت د دې په څوره ټایم کې دی او مداري حرکت د دې په څوره ټایم کې دی مونږ خو محوري حرکت 24 घंटे وایو که نه 24 घंटे کې نه دی لږ کم دی 23 घंटे او 56 منټ دی 23 घंटे 56 منټ دی 4 منټه پکې پاتې شول که نه ټیک شوله نو دا داسې که یو څو منټه پسې سیوا دی خو چې ووایو انشاءالله بیا مخې ته راشي ټیک شوله دغه باس دا به بیا ماته یادوئ ښه لیپ کا سال دا به بیا وروسته کړو یو مخکې پکې بل څیز پاتې شوی او ګراف ٹھیک شوله یا خاکات ترسیم ګراف دې ته ویلی کېږي چې مختلف عددونه یا مختلف مقدارونه چې د هغې د یو بل سره هغه تعلق ته په یو تصویر سره ظاهر کړي دې ته وایي ګراف مختلف عددونه چې د هغې هغه تعلق ته په څه سره ظاهر کړي یو تصویر سره دې ته ویلی کېږي ګراف بیا د ګراف هغه مختلف قسمونه دي یو ته ویلی کېږي لاین ګراف څه ته ویلی کېږي لاین ګراف داسې جوړ کړی مثال په طور دا یو صفحه ده داسې ذکر کې پرې راغلي چې بازار کې خرڅېږي وایه ګراف پیپر راکړه نو بدله یو لوی شیټ بدله درکړي که نه نو په دې کې داسې کړي مثال په طور باندې څه څیز تاسو وایي زمونږ د دې علاقې موسم ٹھیک شوله نو 20 هغه درجه حرارت 25 30 35 داسې دلته تاریخونه 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ 4 5 6 لکه په 1 تاریخ باندې 300 په 2 باندې 2500 په 3 باندې 3500 په 4 باندې 200 5 باندې 45 ٹھیک شوله په یو صورت کې تا ته مختلف عددونه هغه ته ظاهر یا مختلف مقدارونه ته په یو شکل کې څه کړل هغه ظاهر کړل ټیک شوله یو قسم بل وي هغې ته بار ګراف وي څه شی بار ګراف هغه مثال په طور دلته هغه تاریخونه لیکلي دي او دلته یې هغه نورې چې ورسره لیکلي لکه په 1 تاریخ باندې 3500 په 2 باندې 20 په 3 باندې 40 په دې طریقه باندې ظاهر کړي دې ته وایي بار ګراف
دې ته څه ویلی کېږي بار یو بل وي هغې ته پایي ګراف وایي څه ورته وایي هغې داسې ظاهر کړی مختلف شکلونه پوه شوې پې مثال اکثر کرکټ کوم کتلی به کرکټ کېږي که نه په دې اوور کې دوره رنز ورکړه په دې کې دوره ورکړه داسې او داسې او کله کله په دې شي دغه کېږي هلکه د پلانکي ملک هغه د ګټېدلو دوره چانس دی 55% چانس دی د بل وي د 45% هغې سور رنګ ورکړی دی شین رنګ ورکړی لیدلی دي که نه دې ته پایي ګراف ویلی کېږي ٹھیک شوله یو بل ګراف پکې هم دی هغې ته دا هغه هم د دې بار ګراف په شان دی خو هغه ډبل بار ګراف یا هغه جوړوا پټو والا ګراف داسې ورته وایي په هغې کې دا داسې دا یې ورکړي دي داسې که نه خو په دې کې ډبل ډبل ورکړي هغې مطلب دا وي لکه اوس بالفرض درجه حرارت معلومې که نه په ایک تاریخ باندې زیادہ سے زیادہ درجه حرارت 35 او کم از کم 30 په 2 تاریخ باندې زیادہ سے زیادہ 25 او کم از کم 20 اوس په مرز کې بیا راځي مختلف خو هغه زیادہ سے زیادہ او کم از کم نو هغه ډبل ډبل څیزونه یې چوت کړي دغې ته ګراف وایي پوه شوې په دې قصه بیا دغه مختلف قسمونه دي په دې کتاب کې خو قسمونه نشته خو دا یې مختلف قسمونه دي که په هر یو شکل سره ته دغه کې بس دی ښه